بسم الله الرحمن الرحیم اولئک الذین داغ کسان دی حق علیهم القول چې ثابت شوی دا په دی باندې وینا د عذاب فی په ډلو کې قد خلت تاگی سر تیر شوی دی من قبل مخکې دینا من الجن والانس د پیریانو او انسانانو نه انهم كانوا خاسرين یقینا نو دی تاوانیان ولکل درجات مما عملوا د پاره داریو درجی دی داغنا چې دی عمل کوي وليوفيهم اعمالهم او پورا ورکړي شي دی لرا بدلی د عملونو د دی وهم لا یظلمون او په دی باندې به ظلم نشي وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ او په هغه ورځ باندې چې پیش بکړی شي هغه کسان چې کفر کړی دی په اور باندې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا او ویل شي لاړل هغه خوشحاله ستاسو اوړل تاسو ختم کړی دی تاسو خوشاله تاسو فی حیاتکم الدنیا په ژوند تاسو دنیا کې واستمتعتم بها او سکاغست و تاسو په دی باندې فالیوم نن ورځ تجزون بدل درکېدل شي تاسو ته عذاب الهون د عذاب سپکونکي بما کنتم بسبب داغی چې وای تاسو تستکبرون تکبر کون کی فی الارض پزمکا کی بغیر الحق بی دلیلا و بما کنتم تفسقون او بسبب داغی چې تاسو پسکاو وطلی وی تاسو دو حکم دا اللہ نام وذکر یاد کا اخاد رور دا عادیانو از انذرا کلا چویر او قومو کون خپل لرا بالنحکابی پاغا ډیرکو کی پاغا شگو کی وقد خلت النذر او تاگی سرا تیرشو یرون کی من بین یدیه مخکد دنا ومن خلفی او رستو ددنا اللہ تعبدو الا اللہ پدی خبر بانی چی عبادت بنکوئی مگر دیو اللہ انی اخاف علیکم یقینا زیریگم پتا سباندی عذاب یوم عظیم دا عذاب در زلوی نام قالو ویدی اجیتنا آیا رات لکڑی دیتا منگتا لتافکنا دا چواڑی منگا عن آلیاتنا دخدایانو خپلونا فاتنا راتلو کمونگتا بما پاغ سبانی پاغ زابانی تایدونا چواده کی تمونگ سرا ان کنت من الصادقین کچر تایی تدرشتنو نام